مهر صاحب پلیز تاسو هم راشئ. بس اوږدې زه وایم دا څیز وګچو خو بیا هغې باندې دغه کوو. خیر خټک صاحب مهر سره خبرې خو به تاسو وکئ، خو زه اخري تاسو نه دا یو وعده اخلم چې کله دا زموږ دا سیټ اپ بالکل برابر شي که نه نو ضرور به موږ ته ټایم راکوئ یو ورځ بیا ملامت یې نه اصل کې استاد سره راځم یقین کوئ څو وارې زه هلته کې کراچي سټار ته رالم نو خلک به وایي چې بختیار خټک بل کار نه د مفتو روټیانو پسې ګرځي. خدای به غور وکړي موږ نن ډېر په مینه باندې تاسو بل اوس ویډیو کړی د کباب په حق نه بالکل چې نن هم رالو تاسو کوم دسترخوان ډک کړي بنده ملامت ستاسو یو منټ قیمتي ده ستاسو راتګ بالکل خبره بالکل جی خدای گواه دی خټک صاحب خدای گواه چې زه شهید بي ته ولاړم پرون باندې مېلمانه راغلي وو الحمدلله روزانه مو شهید بي مېلمانه وي زه اوس دې سره هلته کې ولاړم شهید بي نن مېلمانه نشته یار داسې زه دا خبره کوم چې دې کې مو ته حسن بهي خلکو مو راځي خټک صاحب زه دې کې بله خبره کوم کور کې چې میاشتې کې مېلمه رانشي هغه کور نه برکتونه وځي او دلته خو مو پاکستان دی نه هلته خو تیره او ساره وي مهمان راځي که نه دا تاسو ملګري به مو مېلمانه جوړوو مونږ غواړو چې تاسو برکت راوړئ مونږ دې باندې پراوډ هم کوو مونږ دې باندې خوشحالېږو او دا کومه دا خبره کوي کوم خلک یو منټ کې او کوم خلک دا خبره کوي چې دا روټۍ پسې ځي انتهایي غلطه کوي یا تاسو متعلق کوي یا بل چا متعلق کوي دا بالکل روټۍ هر چی ته ما نصیب چې کوم ځای کې لیکلي وي زه به هغه ځای ته ځم دا روټۍ د شهید بي یا د حسین بي نه ده دا الله تعالی نصیب کې لیکلي وه نن دلته کې زه درته وایم که موږ ته الله تعالی دا ویلي وی خټک صاحب ګوره که موږ ته ویلي وی چې یاره دا رزق دی دا افغانستان ته ورسوه د شهید بي غزني کې دی که دی موږ باندې فرض کړي وی دا به څومره مشکله وه دا موږ ته څومره مشکله وه خو الله تعالی موږ ته مهمان سره برکت راکړی دی دی خپل نصیب راځي خپل نصیب خوري دا ډېر فخر خبره دی تاسو نوره زه تاسو ټایم نه اخلم دې مهمان سره مهر خان نه به ساده نیغه نیغه رای والو که نه یاره جي که ښه انټرویو درکړه که نه ټیک ده که نه دې روټۍ بیل تې اخلو بیا هغه به اسانه شي بیل ورکوي اصل کې عزتمندو هو په بیل کې خو ښه تکړه دی خو ما دا ملګری مونږ خو چونکې سره لنګوټي ملګري وو که نه خو هغې کې بدبختي اوس داسې راغله چې ما دا شاهد خان به دې پوښتنې وکړي نه به ډېر ښه جواب ورکړو هغه ما یې کې ماته راکړو چې پوښتنې وکړو نو زه خو به تا نه داسې پوښتنې کوم چې د هغې جواب کې به ته ګډوډېږې خو بنیادي طور باندې په دې باندې رڼا واچوه چونکې ته خو خپل هم ډېرې معتبرې ځمکې د صوابۍ د سیمې که نه چې مونږ په ټوله نړۍ کې که د پښتنو د کلتور په حواله باندې د ژوند ژواک په حواله باندې څوک پوښتنه کوي او مونږ یو علاقې ورته په ګوته کوو چې دغه علاقه کې د پښتو نمایندګي تاسو لیدی شي په ځمکه باندې هغه واحد دا صوابۍ ده چې پای کې تر اوسه پورې هر څیز ژوندی دی حجره پکې آباد ده دې حجرې ته او بیا خاص کر دا کم کباب چې دی وخوړل تا خو یې ما معده کټ کړي د وزن کمومه دا دومره کباب ته وخوړل هغې په هکله بس